یو جنازه تیار ده، په هغه جنازه کې دوه کسان موجود دي. امام حسن بصری رحمه الله تعالی راغلی دی او یو شاعر فرزدق دی هغه هم پکې موجود دی. فرزدق شاعر امام حسن بصری رحمت الله علیه ته وایي چې حضرت خلکو نه خبرې خلک څه وایي، وایي خلک څه وایي تاسو ته پته وي ما ته پته نشته. وایي چې په دې جنازه کې ټول نه بهترین سړی هم راغلی دی او دې جنازه کې ټول نه بدترین سړی هم نن راغلی دی. یوې جنازه کې بهترین او بدترین دواړه موجود دي. اشاره و دیتا چې په ټولو کې ښه سړی ته تا ته خلک اشاره کوي چې بهترین سړی دی او ټول نه بد نسبت ما ته کېږي چې ټول نه بدترین زه یم، نو دواړه موجود یو. حضرت امام حسن بصری رحمت الله علیه ورته فرمایي چې نه زه بهترین یم او نه ته بدترین یې. دا کیسه پرېږده چې زه بهترین او ته بدترین یې، دا کیسه نشته. دا راته ووایه چې دې ورځې دپاره تاسو تیاری کړې ده. نو ده ورته شهادت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، نور اعمال نشته سره، د اعمالو نه بالکل خالی یم. خو یو څیز مې ځان سره اخیستی دی چې دې ورځې دپاره مې کومه تیاری کړې ده د لا اله الا الله او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم گواهی مې کړې ده. بس دا ما صرف تیاری ده او دا کلمه مې اخلاص سره ویلې ده، بس دا څیز دی ما سره. ورځې دې تېرېږي، فرزدق شاعر وفات شو، چا په خوب کې ولیدو، ورته وایي چې څه حال دی؟ ورته وویل الحمدلله الله وبخلم. وی ولې؟ وی په هغې ورځې باندې جنازې کې امام حسن رحمت الله علیه ته ما یوه خبره وکړه چې تاسو بهترین یې او زه بدترین یم. خلک وایي بهترین او بدترین دواړه په جنازې کې شریک دي. دوی ویله دا خبره پرېږده، تاسو دې ورځې دپاره څه تیاری کړې ده؟ نو ما ورته ویل لا اله الا الله او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم گواهی مې کړې ده، د دې تیاری ده را سره. بس نور ما سره نوره توشه نشته، دا یوه کلمه توشه ده. په هغې ورځې باندې مې دونه اخلاص سره ویلې وه چې الله تعالی جل جلاله امن ولو راته وویل چې هغه اخلاص په هغې ورځ دی چې کومه اخلاص سره کلمه ویلې ده هغې له وجې نه مې ته وبخل. نو د ما عزیزانو هندو دې راشي او لا اله الا الله لا اله الا الله شپې او ورځې دې لګي، خو نیت یې د ایمان وال نه دی، نیت یې اخلاص نه دی، دی په دې باندې نه مسلمانېږي، ده ته هېڅ فایده نه ورکوي. خو د یوه کس لوی ګناهګار دی، الله رضا دپاره خالص اخلاص سره د الله تعالی جل جلاله امنولو رضا مقصد و کلمه وویله، الله تبارک وتعالی ټول ګناه ورته معاف کړه. نو د ما عزیزانو الله په لارې کې کوم عمل هم کوئ الله دپاره کوئ. دنیا کې چې اوسئ کوم عمل هم کوئ الله رضا دپاره کوئ. نو انشاء الله العزیز که یو مباح عمل ولې نه نو هغه به دې هم الله تعالی جل جلاله امنولو ثواب کاته کې داخلوي. لکه مثال په طور باندې یو سړی تلاوت کوي، تلاوت یې کولو ستړی شو او بیا څه مودې دپاره یې لږ آرام وکړو چې زه سر لګوم د امام چې لږ غوندې وسا شي، بیا به انشاء الله العزیز بیا تلاوت ته راپاسمه چې لږ دماغ برابر شول، ستړی یې ختمه شوه، بیا تلاوت ته کېناستو. نو ده دا خوب یا دا آرام او دا سملاستېده دا ده دپاره په هغه تلاوت کې شماره شي. خوب هم عبادت شو او تلاوت هم عبادت شو. او که یو سړی لګیا وي وروره جانه ګناه کوي او وایي ودرېږه لږ ګناه دپاره سوقه کېږم او لږ غوندې آرام کوم بیا به دې ګناه ته متوجه کېږم. نو یاد وساتئ خوب هم ګناه ده او د ویښه یې هم ګناه ده. الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو ته هر عمل خپل رضا دپاره ورته نصیب کړي. الله لارې کې چې څه ورکوئ یاد وساتئ ډېر کم دی ولې نه وي، خالص الله رضا کوئ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي اتقوا النار ولو بشق تمره، ځان بچ کئ له دوزخ نه اگر که نیمې کجورې سره ولې نه وي. معلومه دا شوه چې نیمې کجورې باندې الله تعالی جل جلاله امنولو سړی له دوزخ نه هم خلاصوي. خو چې دهلې وګورې په یوه حدیث رب کې راځي 3 کسان به وي چې اول به دوی دوزخ ته غورځول شي،
پړ مخ به غورځول شي په کې به یو داسې سخي هم وي چې ټول مال به د الله لارې کې قربان کړی وي خو نیت به الله رضا نه وي نیت به یې سوي ریا وي خلکو ته دکلاوه وي خلکو ته ورښکاره کول وي الله تبارک وتعالی دې موږ تاسو ته هر عمل خپل رضا مطابق کولو توفیق را نصیب فرمایي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.